السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ښه یئ. نن به موږ په وائی ټي سټوډیو باندې خبره کوو چې وائی ټي سټوډیو څه شی دی. یو خو تاسو په کروم کې هم ډاونلوډ کولی شئ. وائی ټي سټوډیو مطلب یوټیوب سټوډیو چې په هغې کې یوټیوبر دا ښکاري چې زما ویوز څونه شو، زما سبسکرایبر څونه شو، زما واچ ټایم څونه شو، ویډیو وایرل کېږي که نه. دغه شانتې ډېرې خبرې دي په دې کې. وائی ټي سټوډیو د یوټیوبر دپاره ډېره لازمي ده. یو یوټیوبر دپاره وائی ټي سټوډیو په دې لازمي ده چې هغه په دې کې خپل واچ ټایم وګوري، خپل ویو وګوري، خپل دا ویډیو څنګه وایرل روانه ده که نه ده روانه. یو وائی ټي سټوډیو تاسو په کروم کې هم کولولی شئ. په کروم کې به څنګه کولوئ چې هلته خپل کروم ګوګل آی ډي ساین کوئ او بیا هغې کې لاندې خپل پاسورډ ووایئ، نو تاسو ته به یوټیوب سټوډیو چې دی هغه کولو شي. بلکې یو کس داسې وایي چې یاره زه په دې باندې نه پوهېږم، نو هغه دپاره بله طریقه ده. هغه به لاړ شي پلی سټور ته. پلی سټور ته به لاړ شي. څنګه به لاړ شي؟ راځئ زما سره. زه اوس تاسو ته ښیم په 5 منټه کې تاسو زما سره په دې ویډیو کې اوسئ. په 5 منټه کې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې موږ وائی ټي سټوډیو څنګه ډاونلوډ کړو او په هغې کې طریقه کار څنګه دی او ټوټل خبرې هغه زما سره په دې ویډیو کې اوسئ. نو تاسو ته اوس په دې کې ښیم. نو راځئ ملګرو چې پریکټیکل وینو چې د وائی ټي سټوډیو موږ څنګه ډاونلوډ کوو او په دې کې موږ کار په څه طریقه باندې کوو. نو راځئ ملګرو لاړ به شو پلی سټور ته. په پلی سټور کې دا زما سره پلی سټور دی، دا به زه کولاو کړم. دا پلی سټور زما سره اوپن شو. په دې کې به زه ساده ولیکو وائی ټي سټوډیو. وائی ټي سټوډیو وائی ټي سټوډیو. نو زموږ سره به داسې قسم نو ملګرو دا تاسو وینئ. دا زه اوپن کوم وائی ټي سټوډیو. دا نیو اپډیټ راغلی و، لږ ټایم ستاسو واخیسته شو، خفه کېږئ به نو، دا ډېره اهمه ده. دا اوس زما سره په دې کې دا ویو زما کولاو شو چې په دې کې ما ته پته لګي چې په دې کې اوس ما سره دغه څه وشو، ما ته ډالرې څونه رالې او زما انکم څونه شو، زما ویډیو څونه لاړه، زما ویډیو څونه وایرل شوه او ما ته ویو څونه رالو، ما ته سبسکرایبر څونه رالو او دغه شانتې انالیټک دا ټولې خبرې به اوس موږ په دې کې کوو انشاءالله. دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري نو دا ډیشبورډ دی. په ډیشبورډ کې موږ ته څه پته لګي چې زموږ سره سبسکرایبر څو دي. دا سبسکرایبر تا ته ښایي، دا لاندې واچ ټایم تا ته ښایي، ویو تا ته ښایي، سبسکرایبر ته ښایي. دا مخامخ دا 3 لیکې چې دي دې ته ډیشبورډ وایي. دا به کولاو کړو نو په دې کې ګوره دا ډیشبورډ لاول لیکل دی، بیا ویډیو، پلی لیسټ، کمنټ، انالیټک، په دې کې دا ته هر څه ښایي. نو په دې ډیشبورډ به کلیک کړو، په دې کې به دننه لاړ شو. دا موږ ته څه ښایي؟ دا موږ ته سبسکرایبر او واچ ټایم او ویوز دا هر څه راته ښایي. نو دا انالیټک چې دی په دې به کلیک کړو. دا ګوره دا هغه انالیټک دی چې په دې کې تاسو ته هر څه پراته دي، هر څه چې په دې کې تاسو صحیح نه وي. تاسو د چینل په باره کې مکمل خبره کوم. ریل ټایم دوستانو، دا ریل ټایم دی. ریل ټایم څه ته وایي؟ ریل ټایم په دې به موږ کلیک کړو. ګوره دا ما کلیک کړو په دې باندې. ریل ټایم ستا هغه دی چې تا نوي ویډیوګانې ورکړي او په ورځ 2-3 کې یا ګنټه کې یا مطلب 12 هاور کې یا 48 هاور کې په دې وخت کې ستا کوم دغه چې دا ویوز چې دي هغه تا ته ښایي. په دې کې ریل ټایم په دې کې تا ته دا ښایي. صحیح ده ورونو. دې سره بیا واچ ټایم دی. دوستانو که لاندې تاسو وینئ نو تاسو ته په دې کې واچ ټایم ښایي. واچ ټایم څه شی دی؟ واچ ټایم هاور چې په 28 ورځو کې یا 30 ورځو کې یا مطلب په هفته کې یا 2 هفتو کې ستا کوم ټایم چې دی، کوم واچ چې دی هغه څومره تللی دی. نو زموږ دا چینل خو نوی دی، د دې دومره ورځې نه کېږي، ځکه چې نو ما ته ښایي چې لکه د 8 نه والا د 15 ورځو پورې دا زما واچ ټایم شو دی. ټیک ده ورونو. بیا لاندې تاسو ته ښایي چې سبسکرایبر تاسو ته ښایي چې په دې ورځو کې ستاسو نه سبسکرایب. نو دوستانو دا سبسکرایبر دی تاسو وینئ مخامخ چې د 8 ورځو نه د 15 ورځو پورې زما څومره سبسکرایبر جوړ شوي دي
نو زما وروڼو زما 27 سبسکرایبر په دې کې جوړ شوي دي. چینل نوی دی ځکه زما سبسکرایبر دومره نه دي. لاندې تاسو ته په دې کې چې ښیي نو په دې کې تاسو لاندې وینئ تاسو ته په دې کې دوستانو ویوز څه شی دی. ویوز په دې باندې موږ ګوته ږدو دا اوپن کوو. ویوز دې ته وایي چې مطلب ستا په ګنټه کې 2 ګنټو کې ورځ کې 2 ورځې کې په هفته کې او 2 هفتو کې په میاشت کې ستا څومره ویوز جو نه هغه راغلي او ستا چینل یې کتلی نو دا تاسو لیدی شئ د 8 نه د 15 ورځو پورې زما ویوز چې دي هغه 289 کسان راغلي او زما چینل چې دی هغه یې کتلی. دې سره زموږ سره یو بل اپشن هم دی چې هغې ته وایي ریچ. نو ریچ دې ته وایي چې ملګرو ریچ څه شی دی مخامخ تاسو ته ښکاري ریچ امپریشن. امپریشن څه شی دی؟ امپریشن هغه شی دی چې ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه مخې ته وځي او نورو کسانو ته ښیي او دې کې تاسو دا امپریشن اینئ چې څونه کسان زما په چینل باندې تللي او هغه راغلي دي. نو 512 کسان لاس ورځو کې تاسو ته ښیي چې په دومره ورځو کې دا کسان چې دي هغه تللي او راغلي لکه زموږ په دې چینل باندې. لاندې تاسو اینئ چې تاسو ته ټریفیک سورس ښیي. ټریفیک سورس څه شی دی؟ نو ټریفیک سورس تاسو ته ملګرو دا ټریفیک سورس تاسو اینئ. ټریفیک سورس خو لاول دا خبره کومه چې دې دپاره به چینل چې دی نو هغه د وائی فای دا به ورسره کولاو ساتئ نیټ به دې ته کولاو ساتئ. وروڼو دا ټریفیک سورس باندې زه کلیک کومه دا ګوره دا ماته یې کولاو کړو چې له پاسه تاسو ته ښیي چینل ایکسټرنل او چینل پیج. چینل پیج څه ته وایي چې څومره کسان چې دي هغه ستا چینل چې دی هغو سبسکرایب کړی دی. نو ملګرو دا ټریفیک سورس ټایپ چې دی دې لپاره به نیټ کولاو ساتئ. دا مکمل دا تا ته سکرین ښیي چې لکه په دې کې تاسو ته مکمل ارسل دی شئ. چینل پیج چې تاسو چینل ته څوک راغلي. براوزر فیچر چې شی دی براوزر فیچر دې ته وایي چې لکه مطلب یو کس ویډیوګانې ګوري او مطلب برنه فقط رواني او دې ستاسو ویډیو پکې راشي نو دې ته براوز فیچر وایي. ډایرکټ انون دا خو ماته اوس په دې حال ټایم کې نه ښیي. او پلی لیسټ خو تاسو ته پته ده پلی لیسټ لکه ستا کومې ویډیوګانې چې دي هغه چا کتلي نو هغه هم دا دې کې ښیي. یوټیوب سرچ څه شی دی؟ یوټیوب سرچ دا دی چې اوس یو کس راغلی او مطلب هغه ورکړی چې هاو ټو میک ویډیو او یوټیوب له ورکړی او یا هاو ټو میک اپلوډ ویډیو نو هغه لکه په سرچ کې راغلی ستا چینل او هغه ستا ویډیو کتلی. دغه شانتې پلی لیسټ پیج شارټ فیډ نوټیفیکیشن ادر یوټیوب فیچر دا مکمل خبرې چې دي ملګرو. نور خو تاسو اینئ دا چینل نوی دی نو په دې کې نور دومره څه نه ښیي. تاسو اینئ چې 1.0% یوټیوب سرچ ښیي. پلی لیسټ پیج چې دی هغه 1.0 ټول دغه 1.00.7 دا په ښیي نو دا دومره لکه زما چینل چې دی دا دومره چلیدلی نه دی. نو اوس په دې موږ لاړ شو تاسو ته زه اوس دغه طریقه ښیم چې تمنیل به څنګه ور اچوو. تمنیل به داسې ور اچوو چې کومه ستاسو ویډیو وي لکه مطلب نوی ویډیو وي هغه تاسو اپلوډ کړي نو په هغې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته دا پنسل دی په دې به کلیک کوئ. په دې پنسل تاسو کله کلیک کو نو داسې لاندې به راشئ داسې لاندې به راشئ. دې پنسل باندې چې تاسو کلیک کو که نو دې له ما یو پیر تمنیل ورکړی دی ملګرو. دلته چې تاسو وائی ټي سټوډیو ته رالی او دا ویډیوګان به تاسو ته ښیي نو خپل کوم ویډیو باندې تاسو تمنیل لګوئ په هغې به کلیک کوئ نو بیا به په دې پنسل باندې کلیک کوئ. په دې پنسل باندې تاسو کلیک کو نو بیا به تاسو ته یو بل پنسل راشي نو په هغې باندې به کلیک کوئ. ټیک ده دا پنسل دی نو تاسو ته به راشي تمنیل. په دې کې اوس 2 قسمه تمنیل دي. ډاونلوډ تمنیل اوس ته یو دغه چې دی ډاونلوډ کوئ تمنیل ځان لپاره نو هغه ته د دې نه ډاونلوډ کولی شي او که نه ته وایې چې زه کسټم خپل تمنیل ور اچوم نو دا ځای به ووایي. دلته داسې لیکلي دي ماته ټو ایډ کسټم تمنیلز ویریفای یور اکاونټ آن یوټیوب آن یور کمپیوټر. دا ماته ښیي چې دا کوم یوټیوب چینل چې دی نو دا ته اول ویریفای کا نو په خپل نمبر باندې یا د کمپیوټر نه چې دی
دا ته په خپل نمبر باندې ویریفای کا. نو ټیک دی ورونو، دغه شانتي زه تاسو ته په دې کې په دې خبرونو تاسو پوه شئ. کسټم تمنیل چې دی هغه تاسو خپل ورکولی شئ، او ډاونلوډ تمنیل چې دی هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او لکه دا زه اوس ورکوم نو داسې که رالي نو تاسو به دا خپل اکاونټ چې دی دا یوټیوب چینل چې دی دا ډول ویریفای کوئ د خپل نمبر نه. نو فی الحال خو زما په دې باندې دا تمنیل لګېدل دی، دا صحیح دی. نو اوس په دې کې تاسو ډسکرپشن ورکولی شئ. دا ګوره دا ډسکرپشن مو ورکړل، په دې کې تاسو د دې ویډیو په باره کې څه خبرې او مکمل معلومات تاسو په دې ویډیو کې ورکولی شئ. خپل دغه پکې لینکونه پکې ورکولی شئ. دا بل لاندې لیکل دی پبلک، دا پبلک چې دی دا لاون پبلک لیکل دی، انلیسټډ لیکل دی، پرایویټ. نو په دې کې به تاسو چې دی دا دوه آپشن نه استعمالوئ، انلیسټډ دا به نه استعمالوئ او پرایویټ دا به نه استعمالوئ. پبلک چې دی دا به استعمالوئ. نو دا که تاسو پبلک کړی نه دا پبلک کوئ، او د دې نه لاندې که تاسو نور وینئ دا آپشن دی زموږ سره یو دی یس ایډس میډ فار کډ، او بل چې دی ایډس نوټ نو ایډس ناٹ میډ فار کډ. دا دوه آپشن دي موږ سره. که فرض که تاسو دا ویډیو چې دا تاسو جوړه کړي د ماشومانو دپاره نو دا به ولیکئ یس ایډس میډ فار کډ، او که نه دا تاسو د دغه دپاره جوړه کړي وړو دپاره نه جوړه کړي نو بیا په دې ځای کې به ولیکئ نو ایډس ناٹ میډ فار کډ. دا خبرې به لازمي دلته لیکئ، ځکه چې د دې نه بغیر ستاسو دغه نه کېږي. لاندې که تاسو وینئ ایډ پلی لیسټ دی، نو ایډ پلی لیسټ کې موږ ته څه ښایي؟ ایډ پلی لیسټ کې ستا هغه ویډیوګانې چې کوم تا ورکړي او هغه تا دلته ځان سره پلی لیسټ دا شی دی چې اوس تاسو په څه ټاپک باندې خبرې کوئ نو هغه په دې پلی لیسټ کې تاسو دننه کولی شئ، او په دې باندې پلی لیسټ ځانه جوړ کړئ او پلی لیسټ کې هغه ویډیوګانې ورکولی شئ. لاندې تاسو ته ټیکس ښایي، په دې کې تاسو ټیکس لیکلی شئ. دا ټیک باندې ما ویډیو جوړه کړله، تاسو به کتلی مې وي، او که نه یې کتلې زه به ډسکرپشن کې لیک ورکړم. نور په دې باندې مکمل خبرې وشوې. انالیټک باندې ما تاسو ته خبرې وکړې چې انالیټک څه شی دی. انالیټک تاسو ولولو چې دغه مکمل بحث پکې تاسو ته شوی چې دا په دې کې واچ ټایم څونه راځي، په دې کې تاته انکم څونه راځي، په دې کې تاته ډالر څونه راځي، او په دې کې ستا ویډیو څونه مخکې لاړه، څونه لاړه، څونه سبسکرایبر ستا دي، څونه نه دي، او مکمل په دې کې بحث چې دی ما تاسو ته وکړو. او دغه شان ملګرو دلته دا ستاسو دا تصویر دی، په دې تاسو داسې کلیک کوئ، دلته ستاسو اکاونټ تاسو ته راشي. دلته دا مینیج یور ګوګل اکاونټ، دا مینیج کولی هم شئ د ګوګل اکاونټ سره. دا تاسو وینئ. نو په دې کې ستا هوم، پرسنل انفارمیشن، ډیټا پرایویسي، او دلته مینیج یور ډیټا پرایویسي، سی ډیټیل، اکاونټ سټوریج، مینیج سټوریج، ګیټ سټارټډ. دا هر څه تاسو په دې کې خپل دخ کولی شئ. دا اکاونټ تاسو دلته په دې کې کلیک کوئ نو هم تاسو دلته خپل دغه لیدی شئ. خیر دی اوس په دې ټایم کې نه کولاږي، په دې کې هم تاسو خپل سیټینګ کې څه ګوتې متې وای. نو دا سیټینګ دی، دا نوټیفیکیشن به تاسو ګوره، دا به آل نوټیفیکیشن ووایي، تاسو ته مکمل نوټیفیکیشن راځي. ټیک ده. او دغه شانتي ډارک کلر دخ کوئ یا مطلب داسې تورو خوښي نو دا تاسو دخ کولی شئ د دې نه. ټیک ده. او زما دا سپین دی نو دا ګوره زه تور تاړم، تاسو لیدی شئ. په دې سیټینګ کې تاسو ګوتې والی شئ. نور ویډیو نه اوږده کومه، بیا ملګري خفه کېږي. نو ښه ده آباد اوسئ او د الله په امان. والسلام. که ویډیو مو خوښه شوي خپل ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک او کمنټ پرې لازمي وکړئ.